یقولو کدیو چرته خبره کوي تسمع لقولهم تبخه مخا مجبوره کیږي دیو خبر ته وکړي ځکه د دیو خبرې به دسی په قاعده باندې را رواني دسی په اصول به را رواني حیران بشي وته او د عبد الله ابن ابي ابن سلول او د هغه د حواریینو چې رسته پسې سوق دي دا خبرې هم داسي د عبد الله ابن ابي ابن سلول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم دښمنی و هغه په سبا نیو هغه په دې مشرۍ باندې کوم مدینه کې چې کوم ډلې اوسېدې اوس او خزرج او دارنګه نورې قبیلې اوسېدې هغه په ډېرې جګړې مګړې په خپل میاس کې کولې او ډېر بې اتفاقو نو دقه قریب ورځو کې چې کله پیغمبر لا هجرت نه دی کړی او کوي هجرت نو په دې قریب ورځو کې دغه قبیلې راغونډې شوې په اتفاق شوې چې هلکه دا عبدالله ابن ابي ابن سلول چې دی دا به خپل مشر وګرځو دی په خبره باندې هم پوهېږي او خبرې لږې پستې شانتي دي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو چې مدینې ته هجرت وکړو نو میثاق مدینې پکې وکړه او دارنګه د پیغمبر په خبرو د پاسه د چا خبرې کېدی شي یعنی دومره داسې خبرې چې هغې ته به ته مجبوره کېږي چې وایې منې او داسې د هوښیارتوب د زیرکتیا خبرې چې الله قرآن کې وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة یعنی تعلیم د کتاب او د حکمت یعنی د دې پیغمبر چې کومې خبرې دا به د حکمت نه ډکي چې د حکمت د کومه خبره ډکوي نو خامخا به یې ته مني نو د ده ورسره دښمني شروع شو نو هلته خلکو ووي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د دې میثاق مدینه مشر یې دی چې مونږ څه کوو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس کوو او دې زمونږ د دې میثاق مدینه د دې مشر شو نو هلته مشري خو رسول الله ته واله شو نه غوښته خو ورته میلاو شو د هغه د قابلیت او د پیغمبریت په وجه باندې نو ده ورسره دښمني شروع کړه بیا چې څومره وروسته غزوات راغلي سوره توبه سوره انفال تاسو په هغې پسې بیا وګورئ څومره غزوات چې راغلي ده پکې خامخا چې کوم دی څه نه څه چې کوم دی نو فساد خور کړی دی صحابه کرام یا عام خپل ملګري هغه د دې غزوې نه ایثار کړل دي کوشش یې دا کړی دی چې پیغمبر دا شهید کی صحابه کرامو ته نقصان ورسوي جنگ تبوک کی دا دی عبدالله ابن ابی څه کسان برابر کړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په لار کې حمله وکړه نقاب پوش کسان یې برابر کړه سپې سترګې ښکارې دي په رسول الله حمله وشوه خو صحابه کرام ډېر طاقتور خلک و ایسته مرداران کړه دغه خلک او بیا دا کوشش وکړو چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم کوم جماعت په مدینه کې ساز کړی د هغې په مقابله کې مسجد زرار ساز کړو الله تعالی قرآن کې د هغې ذکر کړی دی او بیا دا خبرې وړاندې کړې چې نه دا موږ د اصلاح دپاره او موږ یا رسول الله دغه جومات لږ لرې دی موږ نشو درتلی او که کله ناکله مسافر راځي څوک او دې کې مونځ کوي نو او بیا یې د تبوک په دې ورځ باندې سم کوشش شروع کړو چې رسول الله کله د تبوک غزا راتلو کوشش یې شروع کړو یا رسول الله ته راشه او بار بار پسې جواب ورلېږه رسول الله وی ګوره غزوې نه واپس راشه مو وپکې ردېږم او یا رسول الله چې ته په دې جومات کې ورتېږې نو په دې کې به برکت خور شي اوس د دې سوچ دا نه و چې برکت خور شي د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل دپاره یې منصوبه جوړه کړه چې دی به موږ قتل کړو چې دی قتل شي خپله باندې صحابه کرام حوصلې به وغورځي نو بیا الله تعالی پیغمبر ته وحي وکړه دې آیاتونو کې ذکر او دا یې ورته وویل چې ګوره په دغه جومات کې ونرتېږي او لاړ شي دا جومات وله د یخه وننوځي رسول الله چې کله د تبوک د غزوې نه واپس شو صحابه کرامو ته مخکې لاړ شئ د تبوک دغه مقام نه راولېږل پنځلس یا یویشت اتلس ورځې هلته ایثار و غالبا یویشت ورځې ایثار و او یې لاړ شي جومات ته یخ نه وال دغه کوي ختم یې کوي وایي سېځئ وله صحابه کرام راورسېده وایي سېځل وله خو دې منافقانو په لاره باندې یوه خبره وکړه او دا یې ووی چې لئن رجعنا الى المدینه که چېرته مونږ مدینې ته واپس شو د دې جنګ نه را واپس شو ژوندي
یقولون دیو دا خبره وکړه لئن رجعنا الى المدینه که موږ مدینې ته واپس ژوندي رالو د دې جنګ نه ليخرجن الاعز منها الاذل نو دغه بې عزته سړی نه دی نعوذ بالله رسول الله دا بې عزته خلک او د دې متبعین د دې د صحابه کرام به موږ د دې مدینې نه وکړو الله تعالی دا آیاتونه راولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او الله ولله العزة ولرسول وللمؤمنين عزت خو د الله دی د رسول دی د مؤمنانو دی د منافق پس عزت ولكن المنافقین لا يعلم الله منافقان نه پوهیږي دا آیاتونه الله راولېږل او بیا یې پکې منشن کو د دې منافق نوم او هغه په قرآن کې نشته هغې ته وحي خفي وایي الله تعالی پیغمبر ته دا وحي خفي وکړه وی چې دې منافق داسې وایي او دا آیاتونه پکې را نازل کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته په دې لاره ووی عبد الله ابن ابي خو نور څه ګندګي لړل ده الله تعالی آیاتونه نازل کړه چې تاسو مونږ یادې دا منافق چې لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل دا پیغمبر بی عزت نعوذ بالله او د دې مرګري بی عزت نعوذ بالله دا موږ د مدینې نه وکاږو د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول یو زوی عبد الله دا غم نوم هغه صحیح مؤمن او صحابي او دومره غوسه وکنه د خپل پلار ته چې زه کله مدینې ته ورسم دی خو نه وتلی جنګ نه و د دې نور ملګري سنسه نو کله چې د مدینې د بارډر ته رانږدې شو او دیو راوتي و د جنګ نه به چې کومه صحابه کرام راتله نو دا زنانه او دا ماشومان بچي او وروڼه او خویندې دا به ورته راواته بوډاګان نو دیو ورته هم راوته عبدالله ابن ابی هم راوتی و په دې کې د دې زوی پې نظر ولګېد تورې پسې راوښکه رسول الله خیمه وال و په هغه کې ناست او خبر نه و چې دا زوی به داسې کوي او بس په دې سټ یې ورته توره کېښوده دې زوی د خپل پلار ته عبدالله ابن ابی ته او یې وایه بې عزته څوک دی او عزتمن څوک دی په دې کې شور شو صحابه کرام ورمنډه کړي سړی یې مړ کړو رسول الله ته را شور راغی په غوږونو باندې رسول الله راووتو لکه څه چل دی عبدالله راولېږېدو هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول خپل پلار هغه وجني سټ یې ورته توره یې ښودي ده نو رسول الله ورته ویې قلار شو نه د څو پورې وه چې دا ویل نه وي چې زه بې عزته یم او دا پیغمبر او د هغه ملګري عزتمند دي وی ووایه که نه سر ته نه وهم وی زه بې عزته یم عبدالله ابن ابی وی او پیغمبر ډېر عزتمند نو دا د هر یو منافق په زړه کې ده یعنی څوک چې منافق دی او په هغه کې د منافق شبهات دي په هغه کې دا صفات پراته دي او کله چې ورته دا وویلی شي اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله چې راشي پیغمبر د بخښنه وغواړي د الله نه نو لولوا رؤوسهم سرونه وګرځئ ورأیتهم یسدون وهم مستکبرون ته به دیو بیا مینې چې خلکو ته د پیغمبر هغه شان او مقام معلوم دی خو دیو بیا هم و چې د پیغمبر دعا ته زموږ څه ضرورت دی نعوذ بالله پیغمبر پکې لا څوک دی وی او بیا هم کوشش کوي دا خلک د دې دین اسلام نه منع کوي مستکبرون او سخت تکبر کوونکي دی الله وی سواء علیهم ای نبی برابر خبره ده استغفرت لهم اے پیغمبره ته ما ته ډېر محبوبې ته ما ته ډېر خوښې تا چې د چا دپاره دعا وغوښتي را په هغې په زړه کې ایمان دی ما بخلی خو سواء علیهم برابره خبره ده دیو له استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم که ته وله بخښنه غواړې او که نه غواړې په دې به نه خفه کېږې لن یغفر الله لهم الله وایي زه ورته د سره بخښنه کوم نه داسې ګندګي زه جنت ته نه داخلوم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الله داسې نافرمانه قوم ته هدایت نه کوي او بیا وایي بل عمل د منافق علامت هغه دا دی چې هم الذين يقولون الله وایي دا هغه خلک دی چې دی وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله
د رسول الله چې دا کم صحابه دي په دې باندې خرچې مرچې مه کوئ حتی ینفضو تر دې چې د رسول الله نه وتښتي ینفض فض یفض تښتېدو ته وایي چې رسول الله نه لاړ شي او پرېږدي خو هغه داسې کمزوري خلک هغوی په ولږو په تندو په دې څیزونو نه وو هغوی صرف دین اسلام په کار و د الله او د رسول هغه رضا یې په کار وه په دې خلکو کې هم دا منافقان شته او زه صفا خبره ځکه کوم چې زما د چا نه څه امید او تمه مه او څه یاره نشته کله چې دا یو عالم دپاره هغه وخت کې چې کمدیانو صحابه کرامو په هغې به خرچې کېدې په دې وخت کې علما دي او د دین طالبان دي په هغې باندې خرچې کېږي مجاهدین دي په هغې باندې خرچې کېږي کله چې هم د په یو مسجد کې د امام دپاره تنخواه تړلی شو ده نو اوس ځان ګوره چې ته په کم سب کې ولاړې دا بعضې علما د دې بعضې جماعتونو نه څه په خوشحالۍ نه دي تل خو هغې مجبوریانې وي په هغې کې یوه مجبوري دا وه چې د بعضې خلکو علماو له تنخواه نه ورکول د هغه عالم 200 یو نیم سل روپۍ تنخواه هغه چې یو سړي ته بوج کېږي او دا په خپل ځان یو بوج ګڼي او د ثواب کار یې نه ګڼي نو ته منافق نه یې نو څه شی او ته به سبا مړ شوې بیا به وایې چې ما له پلاني جنازه ونه کړه او ته به سبا مړ شوې بیا به وایې چې پلانی زما په قبر ونه ردېدو ته سوچه منافق یې او بعضې پکې داسې کوشش کوي شته پکې ډېر اوري بیا هم او دلته به هم ناستي د صفونو کې به موجودي هغوی دا کوشش کوي چې یاره دا مولانا صاحب به کله تښتي یعنې کله به وځي چې یاره زما د 200 روپو د وجې نه دا مولانا به دومره کمزوری په قرآن او حدیث باندې به د دومره یقین نه په الله او په رسول به د دومره یقین نه او الله دا رزق تاله درکوي دی مولانا له بې نه ورکوي ستا نه هغه له پاک رزق ورکوي ښایسته کپړه پیزار ورکوي او ښه دی ستا نه خو ځان مه خوشحاله وګورئ چې ورلی الله لکره الله به درڅه ګوري کوشش یې دا دی چې داسې په دې منځ منځ کې لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء نه په دې یو کې او نه په دې بل کې چې نه را باندې څوک پوهه دی او نه ما څوک ګیني دا د ټولو خلکو ته معلوم نو تا ته څوک څه وایي نه ته چې الله له ورشې الله به تا ته څه وایي نو بیا پکې د بعضې خلکو دا کوشش چې یاره کله د تنخواه خبره د یو عالم شروع شي بس دی به سیده پاسې وبوځي دا د منافق صفت دی د مؤمن صفت دا دی چې هغه وایي چې په ما ویاځي د تنخواه خبره نه ده د الله په دین کې چې په تا څومره خبره راځي سینه ورته وټپه وایه زه بالکل حاضر یم څه هم زما باره کې د قربانۍ د خدمتي زه حاضر یم دا د مؤمن صفت دی هغه صحابه کرامو په شان خوی په ځان کې پیدا کول پکار دي کله چې د احد غزوه لړاو کړه او یا صحابه کرام شهیدان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره پکې هم شهید دی یوه ناشنا سچویشن حالات دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک پکې زخمی دی